د کوزدرو سکی ممتاز سیاسی سماجی شخصیت LPG ایسوسییشن پاکستان چیئرمین بټخیل ملکن چیمبر او پاکستان وایس پریزیډنټ حاجی امیر نوشاد په جماعت اسلامي کې د شمولیت اعلان کړی دی. د شمولیت په موقع جماعت اسلامي ادینزي امیر سید سلطان تیار وکیل الخدمت فاونډیشن خیبر پختونخوا نائب صدر فضل محمود تحصیل ادینزي چیئرمین شپ د پاره د جماعت اسلامي نامزد امیدوار عزیز الله خان سره نور ذمہ دار موجود وو. د حاجی امیر نوشاد وینا وا چې جماعت اسلامي یو جمهوریت سیاسي مذهبي جماعت ته چې غریب پکې هم په ډیرو لوی عہدو راتلې شي. د ویل چې د نور ډیرو خصوصیاتو سره د جماعت اسلامي الخدمت فاونډیشن اغوش سرګرمۍ د ډېرې خوښې دي او د غواړي چې په جماعت اسلامي کې دننه د دغه لپاره خپل کردار ادا کړي ځکه د په جماعت اسلامي کې د شمولیت اعلان وکړو. نن د جماعت اسلامي او مشاورتي اجلاس او فار اجلاس کې چونکه زه په جماعت اسلامي کې شامل شوم او زه ان شاء الله د دې قافلې او ادنا رکن سره رکن په انداز باندې دوی سره شامل شوم. کوشش وکړو چې څنګه تاسو د غیر شافیر دغه ګوري کنه نختار یو وخت داسې و چې داسې شړلو خو چې دیګ باندې ما شروع وکړل نو تاسو ګوري چې دار سره بدل دي. زما به دا کوشش چې په جماعت اسلامي کې خپل اهلیت چې زما نه سونه کېږي چې بھرپور کردار ادا کوم دغه شان شي لکه څنګه چې زموږ دا ځنګل دی. په دې سلسله کې تابع شوی غونډې ته د وینا په وخت د جماعت اسلامي تحصیل ادینزي امیر سلطان تیار وکیل ډاکټر بشیر محمد تحصیل ادینزي میرشپ د پاره نامزد جماعت اسلامي امیدوار عزیز الله خان فضل محمود عطا الله خان وکیل رحم الله وکیل ګل محمد وکیل حاجی امیر نوشاد ته په جماعت اسلامي کې په شمولیت هرکلی ویلو سره مکمل مرسته یقین ورکړو او زیاته کړه چې د حاجی امیر نوشاد جماعت اسلامي کې شمولیت سره به د جماعت اسلامي یوازې په ادینزي کوزدرنا ټول ملک کې سیاسي قوت کې اضافه وشي. د حاجی امیر نوشاد د شمولیت په سلسله کې به درنه جلسه د جنوري په 1 تاریخ تابع کیږي چې مرکزی امیر سراج الحق به ورته وینا کوي. محمد اسرار خیبر نیوز اوسکه کوزدر.